السلام علیکم ګرانو کتونکو اوریدونکو هنا ګل یم او پروګرام دی سکڼې ماښام. څنګه چې تاسو ته پته ده دا پروګرام موږ تاسو ته هر وینزډې او ترزډې په ورځ باندې راوړو. نن هم زه پروګرام کې شامل حاضره شوې یم. امید کوم چې تاسو ټول په خیریت سره یې جګ جوړ به یې فټ فاټ به یې خپل لایف انجوای کوئ، خپل لایف نه مزې چرچې او ښکلاګانې ښکلئ. موږ کوشش کوو چې همیشه موږ خپل پروګرام کې تاسو ته یو زبردست ټیلنټ ګیسټ راولو. نن هم چې موږ کوم ګیسټ راوستی دی نو هغه ینګ ټیلنټ سینګر دی او نوم یې دی افاق ظفر. افاق ظفر تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم. خوشحاله اوسئ. مننه. افاق دا راته ووایه چې تاسو مونږ څنګه وګورو، تاسو بالکل سینګر یې، سینګینګ کوئ، ټیک شو. او که مونږ وګورو نو دلته کې ینګ سینګران چې دي هغه ډېر زیات کم دي او بیا زموږ پښتو سوسایټي د په هغې کې ډېر زیات کم دي. خو تا سره به ستا د فیلډ حوالې سره خبرې اترې کوو، خو د ټول ناول را سره پوره خپله پیژنګلو وکړه او بیا راته دا ووایه چې تاسو ایجوکیشن د کوم ځای نه کوئ او څونه ایجوکیشن مو کړی دی. زما نامه افاق ظفر ده او د پېښور اوسېدونکی یم او د پېښور یونیورسټي نه BS کوم آرټ اینډ ډیزاین کې. صحیح. افاق دا راته ووایه چې تاسو کوئ BS کوئ آرټ او په ډیزاینینګ کې او بیا تاسو فیلډ دی سینګینګ. نو دغه اکثر مونږ خپل فیلډ ځکه ځان ته چوز کوو چې زموږ کوشش دا چې مونږ په هغې کې مخکې لاړ شو. خو بیا تاسو سینګینګ طرف ته رالی نو لکه دا څه آیډیا وس تاسو دې سایډ ته ولې رالی، د چا نه انسپایر شوی وي یا خپله د شوق و؟ دغې سره زما شوق و او دې سره زما والد صاحب شاعر هم دی، صحیح، ظفر خان ظفر. نو هغه به راته ویل چې وکړه ستا شوق دی پوره یې کړه. نو بس هغه به راته لیکل کول او ما وویله څنګه چې لاره پرېږده لاره. دې پسې بیا په کرونا کې چټیانې زیاتې شوې نو ماشومان به سکول ته نه تلل. صحیح صحیح. نو هغه مو کړه. داسې نور هم 2-3 دي او اوس څلورم ورپسې دا شاه وډول کې ماره. ښه. افاق دا راته ووایه چې څنګه تاسو خبره وکړه چې تاسو دې نه مخکې هم اوس تاسو کوم نوی سونګ ویلی دی شاه وډول کې ماره، دې نه مخکې هم تاسو سونګ ویلی دی، آیا هغه تاسو په خپله ویلی دی یا ستاسو بل رور دی هغه سینګینګ کړی دی یا ستاسو خور سینګینګ کړی دی؟ هغه هم ما په خپله ویلی دی. تاسو په خپله باندې ویلی دی. نو افاق ګانا ویل ګران کار نه دی؟ چې غاړه غټې ورځي بیا آسان دی. صحیح دی، ټیک ده، بیا هم آسان دی، خو لایک لکه هغه خامخا د عام خبرو نه جدا دی. ټیک شو، بالکل. ته به خپل اواز بدلې. زه خو په سینګینګ ما نه دی کړی، زه دونه نه پوهېږم، تاسو به خاص پوهېږئ څه ځای کې به اواز غټې، څه ځای کې به وړوکې کې، چېرته به اواز څنګه راوباسي. نو دا چې کله ته سونګ ریکارډ کوې نو مشکلات درته داسې نه راځي مخې ته؟ مشکلات راته راځي ځکه چې زه خو اول لګیا یم نو ډېر مشکلاتو سره مخ کېږم خو خپل کوشش نه پرېږدم. صحیح. دا ښه خبره ده چې تاسو خپل کوشش نه پرېږدئ. اکثر مونږ کو ګورو زموږ چې کوم خلک وي هغې چې څه ناسه کوي نو کو دا چې وایي چې لکه دا زه نشم کولی، فرسټ سټیپ باندې لاړ شي وایي چې ما ته دا ګران دی، ټیک شو، دا زه نشم کولی. نو تا ته داسې نه ده لګېدلې چې دا زه نشم کولی اینډ ګیو اپ؟ نه جینا، که ما ته هم لګي نو ما بس شاته بودی نو هغه وایي چې ما دا نه هر څه کړي، ما څه دپاره کړي، نو زه دې وروسته کېدی نه شم، بیا خپل محنت ښه پوره کوم. ښه. څه وایي ابو درته څه وایي، ډنډه درپسې راخلي چې شابه افاقه مخکې شه دا کار وکړه؟ نه په مینه مې پوهېږي چې شابه اوس لګیا شه. نه اکثر که مونږ وګورو که نه زموږ واړه په مینه نه پوهېږي، اکثر پسې مور پلار ډنډه راخلي. ته راته ووایي رښتیا به وایي، مینه خبره به پټې نه، ما ته رښتیا ووایه، تا پسې ابو ډنډه راخلي؟ نه زه ابو سره د وړوکوالي نه چې زه کله د ګرځېدو شوم نو بس دا ابو لاس مې نیولې روان شوی یم. ښه. ته مطلب خپل فادر فالو کې؟ بالکل. ښه. زه افاق خبرې خو اترې به کېږي. دا راته ووایه چې تاسو وروڼه خویندې څونه یې؟ مونږ وروڼه خویندې 2 وروڼه یو او 2 خویندې. مشر یې کشر یې منځنی؟ زه د ټولو اولنی یم. د ټولو نه اولۍ مشر یې؟ بالکل. نو مشر باندې خو ذمهواریان یې اکثر مونږ وګورو که نه زموږ په سوسایټي کې یا که کوم ځای هم مشر رور یې په هغه ذمهواریانې سیوایي، ټیک شو، په تا به هم ذمهواریانې سیوایي؟ بالکل شته، ولې نه، زیاتې دي؟ نارمل دي. نو لایک اکثر چې کس مشر یې په هغه ذمهواریانې سیوایي هغه سوچونه هم ډېر زیات کوي، ټیک شو. ته سوچونه کوې؟ څه خاص نه، زړه نه خورم. نه خورې؟ بس ته وی جو ہوگا دیکھا جائے گا. بالکل. اکا شانتی همدغه شان ده. ښه. افاق نیازبین یې که نه؟ 50-50. نه که مونږ وګورو اکثر که نه زمونږ چې کوم کشر وي یا هغه ډېر زیات نیازبین وي خلک خبره مني، یا چې مشر وي هغه ډېر زیات نیازبین وي خلک خبره مني کور کې.
امنځنی چې وای شابه ورشه دا کار وکړه کنه دا هغې بیخي هغې ته خو کور کې هغه شانتې ویلیو نه میلاویږي لکه خواږي خوښ یې خو هغې ته شانتې ویلیو نه میلاویږي نو ته څونه نیازبین یې؟ زه 100 یم. ښه تا ته کور کې سم نه وایي؟ نه جی نه بس ما سره ټول عادت دي. ښه افاق دا راته ووایه تاسو سینګر هم یې یونیورسټي ته ځئ راځئ کلاس کې درنه فرمایشونه خو کېږي که نه یا یونیورسټي کې درنه کېږي؟ بالکل ولې نه. نو بیا څه چل کوې ته؟ کوم ورته غاړه ورته एकदम پرون زموږ په یونیورسټي کې زموږ ویلکم پارټي وه نو په هغې کې زما هغه ټایم طبیعت ټیک نه و اوس مې مواز خراب دی صحیح خو میډم هیډ اف ډپارټمنټ ټول ویل چې شابه ته به کې خامخا به کې تا ته یې څه وي چې مونږ ته به ګانه وې؟ بالکل کلاس کې چې کله کلاس اخلي ټیک شو میډم فرمایش ډیر کوي کوم استاد دی هغه درنه ډیر زیات فرمایش کوي یا ستا کلاسمیټ تا نه ډیر فرمایش کوي؟ ټول یو شان لګیا وي. نه بیا هم ټول خو یو شان نشي کېدی 5 ګوتې یو شانتي نه څنګه ټول خلک یو شان کېدی شي؟ یو میډم رانه ډیر زیات کوي. صحیح هغه تا ته څه وایي؟ هغه وایي چې زما مور ما ته وایي چې دې هلک سره به ګوره ډېره ګزاره کوي زما دپاره. نه افاق بیا خو به تا ته فیورز هم د ټیچرز میلاویږي که نه مارکس کې مارکس کې به ته فیور میلاویږي ډېر مارکس درته میلاوي اوس به پته لګي فرست سیمسټر کې فرست سیمسټر صحیح افاق بیا ته ډېر وړوکې مطلب تا خو بیا سینګینګ ډېر د وړوکې ایج نه سټارټ کړی دی. بالکل ها فاق چې کله تا مونږ وګورو که نه زمونږ په سوسایټي کې بیا په پښتو کلچر کې یو سینګر جوړېدل ډېر زیات ګران کار دی ټیک شو بیا مشکلات هم هغې ته زیات وي پیرنټس یې نه الاو کوي ورته وایي چې ته به نه جوړېږي او بیا سینګر جوړېدل ته بالکل هم مونږ ته ایکسپټ کوو نه. ستا په کیس کې تا فیملی څونه سپورټ کړی ټیک شو دا راته ووایه. افاق ډیر زیات سوچ کوي چې دا ما نه بل کم کوېسچنز وکړي که نه افاق زه خیر دی مونږ اسانې کوېسچنې کوو. زما په ولې کې زما ابو ما سره و ډېر لکه چا څه نه ویلې خو ابو ما سره بیا ډېر یو شان چې ته څه کول غواړې زه در سره یم ته کوه زه در پسې پیسې هم لګوم فاینانشلي سپورټ هر څه در پسې زه کوم خو ځان نه څه جوړ کا نو بس شکر د دې ځای ته راورسېدم. کور کې فادر تاسو خو سپورټ کوي ټیک شو ځکه ستاسو خپل والد صاحب هم شاعر دی او بیا راته دا ووایه چې مور دی مور یې دې څومره سپورټ کوي؟ مور به مې داسې نه شي د سانګ هیټ نه شي هغې سره یاره وه یاره وه ورسره چې مه کوه پرې داسې نه چې هیټ نه شي بیا به څه کوو نه اکثر زموږ موریان څه چې یاري وردي خلکو ته خپلو بچو ته وظیفې هم ډېرې کوي که نه ستا ګانې ته یې وظیفه کړې ده نفلونه کوي وظیفې کوي او چې د لور دی یا مې د زوی دا کار دی چې دا وشي ستا ماما داسې کړي نه افاق چې کله به ستا مور وایي چې افاق سونګ مه وایه هسې نه هیټ نه شي دا نه شي تا به ورته څه وي؟ هغه ټایم کې به زما ملا ماته شو چې او رښتیا وایي دا به څه کوو که دا نه تاوان مونږ په هر یو ګانه کوو او هیټ نه شي بیا به څه کوو. ښه نو ما بیا هم مطلب ستا غانا چې کومه دا شابه ډولکي مارا ډولکي ته ورکه ډنګ 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 ځکه چانتې ده که نه خو زه غانو کې ډېره ما زه ویک یم میموري مې ویک ته ماله غانې نه یادېږي اورېدل مې خوښي خو یادېږي راته نه خو دا ده چې ستا غانه ما ډېره شوق سره اورېدلی و ټیک شو دا ماته فرسټ لاین یاد شوی دی پرون ما ستا سټیټس هم کتلی و او هغه بیا ماته هم یاده شوي وه ستا دا ګانا ډېر زیاته زبردسته ده ښکلې ده. افاق دا راته ووایه چې کومه ګانا تاسو ته ویلې ده هغې سټایل ډېر پروډکشن ډېر زیات بدل شوی دی که مونږ وګورو که نه لکه لایک داسې سونګ بیا اکثر ما زیاتره انډین موویز کې کتلی دي اکه شانتي کېږي پښتو والا داسې ما چېرته سونګ نه دي کتلي د دې پروډکشن آیډیا څنګه راله ستا به د آیډیا وه یا ستا د بابا د آیډیا وه؟ دا مونږ په یو سټوډیو کې ناستو نو هغې کله چې سانګ سټارټ کړی کوم ځای کې چې دا ډول یا تبله رالل نو هر څه به لکه بول به چپ شو خاموش به هلته بیا میوزیک چلېدو نو ابو راته وایي چې راځه دې ډول سره مونږ ډول کوم ځای کې ډول شروع کېږي هغه ټایم کې مونږ ویل سټارټ کوو شعر به سټارټ کېږي او چې کوم ځای کې میوزیک وي هلته مونږ چپ کېږو چې مونږ چینج وکړو بل ریپ زمونږ په نامه شوی و په پښتو کې نو هماغه طرز هم وله ورکو بیا دا پویټري داسې برابر شو چې د ودونو دپاره وه د ودونو دپاره وه
بیا دې کې مونږ کلچر تیم ورکولو چې اوس خو نه پالنګ څوک پیژني نه ډولۍ شته بالکل هم داسې ده نو هغه شیزونه نه بیا د پالنګ مقصد چاته پته نه چې دې څه مطلب دا ولې په دې اوچتې په زلمې صحیح نو هغه هر څه ویژوالایز مونږ هر څه څنګه بول ویلې کې هغه شان ویژوالایز مونږ خول هم صحیح چې دې کې دا شیز دا دې دا مطلب دی غانا درته بابا لیکلی ده جی ټیک شو چې کله بابا ستا غانا لیکله ورسره ته ناست وي چینجز به دې په کول خپل مایند نه ډېر د دې باندې تقریبا یو کال زموږ لګېدو شوټینګ خو لږې ورځې لګېدې خو غانې جوړول شاعري لیکل یو کال پې لګېدلی د دې په شا دونه زیات محنت وي او مونږ خو چې اکثر ګورو کوم چې خلک یې مخامخ آډینس وي هغې ګوري وایي به چې بس لیکلي به یې ډنګ ډنګ او بس ویلي به یې 5 منټه کې وو خو په دې باندې یو کال لګېد یو کال پې څنګه لګېدلی لایک د دې مونږ آډیو تیارول په پېښور کې اسلام آباد کې لاهور کې چې مونږ چې کم آډیو له سلیکټ کو چې لږ ښه لګي په غوږونو باندې نو په دې شي باندې بیا پکې ترمیم مونږ کول چې لږ دلته دا شعر نه دی پکار لیک بیا مونږ پروورز متلې چې کم زموږ مشرانو ویلي دي نو هغه هم پکې رایټ کول هغه متلې مونږ ته چې کم د داسې شي مونږ سره میچینګ کوي لایک چې کوم زمونږ متلې دي مونږ اوس ینګسټر یو مونږ ته یو متل هم نه راځي نه مونږ ته خپل د مشرانو پته ده ټیک شو چې پخوا کمې کمې متلې وي خو هغه متلې تاسو په خپل سونګ کې استعمال کړي دي بیا تاسو په دغه خپل سونګ کې دا ښودلي دي چې اول به د پالنګ کنسپټ که مونږ وګورو هغه پالنګ کنسپټ نشته دی ریزن هم دا کیدی چې اول به خلکو کورونو کې ودونه کول په حجرو کې به خادي کېده اوس هر یو څیز رالو په شادي حال کې بالکل په شادي حال کې کو پالنګ راوړین وای چې دا کم کار کې وای به چې بد خبره د خلک پسوي نو لکه هغه سیز دی چې زمونږ هغه ټیک شو مونږ اډوانس کېږو هر یو سیز کې ټیکنالوژي راځي هر یو سیز راځي هر یو سیز موډیفای کېږي اډوانس کېږي خو دا ده چې زمونږ چې کم کلچر دی هغه ختمیږي بالکل نو که لایک تاسو کوشش دا وي چې کوم سونګ تاسو وایي یا تاسو د سونګ مین تیم دی چې کوم کلچر سیزونه دي هغه تاسو هایلایټ کړئ د هغې اهمیت تاسو هایلایټ کړئ دې نه علاوه تاسو په دغې کې د پالنګ اهمیت هایلایټ کړئ بل مشران چې کوم متلې کړي نو هغه هم پکې راوستي دي چې چا لګړه نه ورتله نو میدان راته تنګ دی ښه لکه اکثر که مونږ وګورو نو اکثر دا چې چا لګډا نه ورځي وایي چې ځای نشته دی وایي ځای نشته زه چېرته وګډېږم بالکل په ودونو کې دا خبرې کېږي نو هغه متل هم پکې رایټ کړی ښه بل ماته شابه ډولکي ماره ډولکي ته ورکه ډنګ جونګړې ته راځي راله بادشاه وي که ملنګ دغه یو په ودونو کارډونو باندې لیکلی شوي نو هغه متل پکې مونږ رایټ کړی دی ښه لایک خو نن سبا جونګړه کنسپټ خو شته دی نه نشته که نه څوک جونګړه جوړوي نه بالکل لایک دا ریزن وي که نه چې که جونګړه جوړه کړي که ډېر هم مالداره خلک شي یا که میډل کلاس شي یا که غریبانان خلک شي نو لکه نن سبا څوک هم جونګړه نه جوړوي وایي چې لکه که مونږ جونګړه جوړه کړو یا مونږ په جونګړه کې کښېنو نو خلک به څه وایي حالانکې جونګړه کښېناستو یو خپله مزه ده بالکل یا که مونږ هغه سمپل اجره ځان ته جوړه کړو دا هغه داسې شانتي شیپ دغه شانتي کې شیپ ټراینګل شانتي اکه شانت چوپان اکه شانتي که مونږ جوړه کړو نو لکه د هغې یو خپل مزه ده په هغې کې کښېناستو پخواني ټول خلک چې څونه وو زموږ مشران چې څونه دي په دې کې به کښېناستل که هغې ته په هغې کې که د علاقې مشر به راتلو که څوک هم چې څونه به موچتو راتلو به هم هغې جونګړې ته به ورته راتلو یا به د هغې خپله دیره به هم به هغې ته راتلو خو نن سبا هغه څیزونه نشته دی لکه مونږ ته په دې باندې ځان بدې ښکاري بالکل چې دا ساده کار دی په دې باندې څه کې لکه وو چې خلک په څه وایي چې وایي به چې دونه مالداره دی وایي به چې پیسې ورسره نشته ځکه یې دا څیزونه جوړ کړي خو لکه د دې څیزونو یو خپله خوند دی مزه ده که مونږ پخواني هغه څیزونه وګورو کوم چې نن سبا روټۍ لپاره مونږ اشکورونه استعمالول یا به هغه داسې ټوکرې شانتي سر به چې تلر کولو هغه به مو استعمالولو روټۍ ته روټۍ به پکې ګوستې نن سبا هغه څیزونه شته دی نه نشته که یې مونږ وګورو مونږ استعمالو نو چې ولا دا مونږ ولې استعمال کو لکه دا خو پخواني دور والا خلک دی مونږ خو ماډرن دور یو تعلیم مو کړی دی دا مو کړی لایک خو په هغه څیزونه استعمالو لفا که تا په خپله باندې وګورې تا چېرته لایک
چې هغه څیزونه چې نن سبا دور کې ینګسټر یا ننني خلک نه استعمالوي، کم چې زموږ مشران هغوی به استعمالول، هغه یا تا چېرته استعمال کړی دی داسې د هغې یو خپله مزه انسان ته ډېره مزه ورکوي چې هغه کله هم یوز کوي. بالکل ورکوي. او زموږ په کور ابو چې دی نو هغه موږ سره په دې شیزونو کې ډېر یو مدد شان کوي چې کله موږ ته ویل چې ګودره موږ چې دا ګودر څه ته وایي صحیح نو بیا یې موږ ته به کیسې کول، بیا یې هغه ځینو ته بوتلو چې دلته ګودر دا دلته ښځې به راتلې منګو کې به یې اوبه وړې دغسې که جرنده شوه نو جرنده موږ نه پېژنده بالکل همداسې ده. نو او به اجرندو ته بوتلو چې دا جرنده دلته داسې کېږي. بیا د ګنو ګاڼې چې کوم وي ګوړه چې کوم ځای جوړېږي دا هر څه خلکو هېر کړي دي، نو نه پوهېږي دا ینګ جنریشن په دې شیزونو چې دا څه ته وایي. اصل کې دا ده که نه لکه مونږ چې کوم مشرانو هغوی به خپل پلاران ځان سره بوتل چې کله دوی واړو دوی چې به نیکیانو یا پلاران به دوی به ځان سره بوتلل. نن سبا خلک چې دی هغوی سره ټایم نی، ځان دپاره ټایم نی، خپلو بچو دپاره ټایم نی. ټیک شو نو هغوی لکه خپل واړه هم دې څیزونه لرې ساتلي دي. یا دغه څیزونه مونږ ته په کلو کې میلاویږي، په ښارونو کې دا څیزونه مونږ ته نه میلاویږي. ایون مونږ ته پته هم نی چې اوړه چېرته کې په جرنده چېرته کې دا کوم ځای کې اوړه کېږي. ټیک شو نو لکه کلو کې چې کوم خلک پاتې کېږي د هغوی واړه وي یا د هغوی مشران نو هغوی هغه څیزونه نه خبر وي، خو کوم ښار کې کوم خلک پاتې کېږي نو هغوی د دې څیزونو نه نی خبر. بالکل. که مونږ وګورو افاق لایک سوشل میډیا هم ډیر زیات زموږ په لایف کې چینجز راوستی دی. ټیک شو تاسو په خپله باندې سوشل میډیا څونه یوز کوئ؟ سوشل میډیا نه بغیر نن سبا ژوند ګران دی. ټیک شو ګران دی، زه منم، خو بیا هم څونه ټایم ورکوئ لکه زیات څونه یوز کوئ؟ د شپې یوز کوم ځکه چې د سهار نه زه کلاس له لاړ شم دغه اوس ټایم زه ډایرکټ د یونیورسټي نه دې خوا رالم فنکشن له. صحیح. خپل دې نه پس چېرته موبایل یوز کوم خدینه اکثر یونیورسټي کې چې انساني نه دی چې موبایل ځکه نه یوز کوي څه ریزن کېدی شي هلته نیټ کار نه کوي نو ځکه موبایل نه یوز کوي که نه غوسه انسان ته ډېر زیاته ورځي. بالکل. کلاسز ته ځي ریګولر ځي یا کلاسز مس کوي؟ ریګولر ځم. صحیح ټیک ده. افاق دستا سونګ طرف ته لږ بیا هم راځم. دا کم چې سونګ ستا پروډکشن کم ځای شوی دی جوړه شوې څنګه ده لایک تا خبره وکړه چې مونږ په دقیق کې کلچر څیزونه ښودلو کوشش کړی دی، په دې کې مونږ متلې ایډ کړي دي، خو لایک د هغې هغه کم ځای چې کوریج شوی دی ټیک شو هغه ډېر زیات ښکلی سجاو شوی دی. دا آیډیا څنګه وه؟ چېرته نه راله؟ چا دا آیډیا وه؟ دا به مونږ پېښور کې کوله خو دلته مونږ ته هغه شان دا ګانه تاسو پېښور کې نه ده کړې؟ نه ځي. ښه دا مونږ ته هغه شان ماډلز دلته نه میلاوېدل نو د دې په وجه باندې مونږ لاهور ته لاړو. ښه ده تاسو لاهور کې کړې؟ سونګ ښه دی نو لږ پروفیشنل کار به کوو نو په لاهور کې مونږ هر څه وکړو. صحیح. لږ نه هغه ډېر زیات پروفیشنل لګي. بالکل. نو دې دپاره تاسو شوټینګ دپاره سپیشلي لاهور ته تللي وئ؟ بالکل. لایک بیا هغه لایټس لګول په بلډینګ باندې دا هر یو څیز هغه ډېر زیات بیسټ او یونیک لګي. بالکل ښکلی ډېر ښکلی. او جی آیډیا د ډریسینګ چې کوم شوی دی په سونګ کې تاسو چې پخپله کړی دی کوم فیمیل ماډلز دي هغې چې کړی دی هغه څنګه مطلب چا درته ویلي چې داسې وکئ یا تاسو خپل سایډ نه دا کنسپټ و داسې؟ دا راله هر څه ابو کړی و بس هغه ته چې څه په کومه جوړه کې دغه جوړه ما یو ځل استعمال کړی په یو واده کې نو هغه ورځ باندې ویل چې دا ته په دغه سونګ کې ته اچې او ما ورته چې نه په ټول لاهور کې مې ګرځولی و کپړو پسې خو هغه هم یو خبره نیولې وه چې ته به دغه اچې په ټول لاهور کې ګرځېدلی وې سوټ تینو مونتلی که نه؟ چول ټرای به مې کړل خو ویل به چې نه بل شان نامې به راګې چې او دا تا سره خوند نه کوي ګړه به یې ترې راله تور کړو تا سره هغه شیز مزه کوي. دغه شي که فیمیل ماډلز دي نو هغوی دپاره هم ابو سلیکټ کول بیا موږ هغوی دپاره یو د کور شان ماحول ورکول. صحیح. نو موږ ټول ته کپړې بدلې واچولې لکه تره زامن ماما زامن د تره لوریانې دغه شان ماحول موږ ورکو چې خپلو کې موږ ډانس کوو. صحیح. څنګه چې تاسو خبره وکړه چې موږ کتل دلته کې که شان مونږ ته فیمیل ماډلز نه میلاوېدل ګانې دپاره نو څه لایک وینا دلته کې وینا په فیلډ کې که کمې وي هغې کولو نه څه ریزن سو مسله څه وه؟ ریزن دغسې و چې یا ما هیروین اخلي یا به ما بیگ کې نه راولي چاته مې چې بیگ کې لکه 10 جنه کې یا 20 جنه کې بیگ کې وي ما سره نو ویل به چې نه ما به هیروین راولي د هر چا به دا ډیمانډ.
لایک هیروین خو چې کله هم مونږ که سونګ کېلو که مووي کېلو که ډرامې کېلو ټیک شو هغې دپاره هغې رول دپاره سپیشل فیچرز مونږ ګورو یا هغې کې مونږ هغه ټیلنټ ګورو په هغې بیس باندې مونږ اخلو. نو تاسو په خپل ګانه کې چې کومه هیروین یا اغستې کومه فرسټ تاسو چې اغستې وه تاسو سره ګانه کې ډانس کړی تاسو په کوم بیس اغستې وه؟ مونږه هغې له دغه ډانس د سانګ سره ډېر ښکلی ورتلو بل انټرسټ یې پکې ډېر زیات دی کې صحیح خوښه یې وه چې زه یې کول غواړم. دا څونه هم چې تاسو فیمیل کریکټرز په دې سونګ کې اغستي دا ټولې د هغه لایک لاهور نه وي که نه څه پکې د پښتني هم وي؟ ټولې د لاهور نه دي. ټولې لاهور نه وي. جی صحیح. افاق پروډکشن کول آسان کار دی که ګران؟ ګران کار دی زموږ دپاره ډېر ګران کار ځکه چې که څه هم وي ټول مونږ کوو فاینانشلی وي پروډکشن ارینج کول دا هر څه خلک چې ارینج کې سه ډایریکشن سټوري بورډ دا هر څه مو په خپله کې ولګیا. صحیح. سټوري بورډ چې دی که نه په سټوري بورډ کې سي سټوري بورډ هم دغه وي چې سانګ کې کوم ځای نه شاټ اغوستل دي یا څنګه شاټ اغوستل دي دغه پوره سانګ ټیم جوړ کړي خلک. دا تاسو د مخکې نه دغه کوئ که نه آیا تاسو نیم ګانې شوټینګ وکړئ بیا هغې نه پس چې کوم باقي پاتې شي هغې دپاره سټوري بورډ تیاروئ یا مخکې نه تاسو تیار کړي چې دغه لاین دي نو دې سره به داسې ډانس وي او داسې شارټس به اغوستل وي دې انګل نه به اغوستل وي؟ دا مونږ اول نه سټوري بورډ اول نه جوړ شي نو بیا څه ټایم شوټ ځای ته لاړ شو نو هلته ګورو که څه چینجز به یې کول غواړي چینجز وکړو که نه وي نو بس هماغه شان سټوري بورډ باندې روان یو هغې سره ټایم بچت کېږي ډېر. صحیح. سټوري بورډ سره ټایم بچت کېږي ټیک شو. او فاینلایز چې کوم سټوري بورډ فاینلایز کېږي هغه ستا بابا په خپله باندې کوي یا بل کس لایک شته ای چې تاسو وایي چې نه دا تاسو وګورئ دا هغه فاینل شي؟ نه اب وایي چې زه کوم کار په خپله کولی شم هغه مال بل څوک نشي کولی زما چې څنګه ذهن کې راځي زه هماغه شان کولی شم. صحیح. تاسو مطلب فاینلایز هر یو څیز بیا هغه کوي او لایک ډایرکشن ورکول غانې ته سونګ ویل هغه بیا څوک کوي ځکه چې هغه ځای کې خو صحیح شوټ ته هغه ټایم کې سونګ وی که نه بیا ستا بابا کوي هغه ماته بیک باندې ولاړ وي چې څه څه وي که اوس ډانسونه ډانس لپاره مونږ کوریوګرافر ارینج کړی دا ډانس ته یې زده کړی وو ګانې دپاره؟ ډانس مې زده کړی وو. افاق ډانس کول زده کول ډېر ګران کار دی که آسان دا راته ووایه؟ ډېر ګران کار دی. بابا نه دې پکې وهل خوړلي و چې افاق دا څه کې داسې سټیپ کوه چغې را باندې والې کېږي لایک افاق لکه که مونږ وګورو که نه مونږ سمپل دا چې پښتانه چې کوم وي هغې سمپل اتڼ کوي ټیک شو هلکان د فیمیل هم دای چې هغې خپل سټیپس کوي ټیک شو هغه هم آسان کار دی خو ستا ګانې هغه سټیپس چې کوم دي هغه یونیک شانتي کې دي که مونږ وګورو نو هغه سټیپ زده کول څونه لکه څونه ګران کار ته ماته دا ووایه او بیا خامخا دې نه مخکې تا چېرته ډانس کړی و؟ دغه ما ته مسله وه چې ما کله کړی ما سره چې څومره په بیک باندې هغوی ټولو اکیډمي جوین کړی و هغوی له ټول له ورتلو لکه هغه کوریوګرافرونه پک کولی شو ډانس مسله صرف ما ته وه دا بیا مونږ په لاهور کې بیا مونږ سره یو ډي پی او دغه ځای نو هغه راته فارم هاوس ارینج کړی نو دا ټول به فارم هاوس ته د سهار نه رالل صحیح تر د شپې 12 بجو پورې دوی ما سره لګیا پریکټس به کولو 4 ورځې مونږ پریکټس کړو 4 ورځې ته د سهار نه ماخوتنه پورې د شپې 12 بجو پورې د ډانس پریکټس کړو لایک دونه ګران کارو په فرست ټایم خو چې ایکسرسایز وکړې که نه بدن ډېر زیات خوږېږي تا چې کوم سټیپس کړي وو په فرست ټایم د کول هغې نه پس د څه حالت و؟ بیخي ګډ وډ وم چې څنګه شوټ ختم شو زه یوه نیمه ورځ ویده وم وجود مې خوږېدو ګولۍ به مې خوړی بار بار چې زه ټیک شم داسې د شوټ نه مخکې ما بار بار به ګولۍ خوړی چې زه اوس ټیک شم چې دا شوټ اوس سم وشي. صحیح. لایک دا خو انسان ته دونه زیات مشکل کار دی که نه ټیک او چې مونږ کوم ګورو مونږ تا خو به سم آسان کاري ګانا ویل ډانس کول سټیپس کول بالکل دا خو سم آسان کار دی خو د دې په بیک باندې که هغه ګانه شي که هر یو څیز شي که سمپل ایون سمپل وړه شان دی د 2-3 منټو یا د 1 منټ هغه ویډیو جوړول هغه هم څونه ګران کار دی هغې په شا باندې څونه محنت وي لایک دا چې پوره یو کنسپټ وي یو تیم وي
یو ټیم ورک وي بالکل ټیم ورک او هغې نه پس بیا کار کول هغه آیډیا باندې کار کول لکه آیډیا ذهن ته راتلل اسان کار دی خو آیډیا ویژولاایز کول بیا ډېر ګران کار دا څونه مشکل کار دی بالکل ډېر ګران کار دی او بیا که موږ وګورو افاق دا خو ستا د سونګ حوالې سره خبرې اترې وي تا نه به موږ ستا سونګ هم اورو تا چې کوم سونګ ویلی دی نو هغه به هم موږ تا نه اورو خو هغې نه مخکې به زه تا نه یو دا کوېسچنز وکړم چې ستا کوم سیلګرۍ علاقې دي کوم زموږ ټوریزم سپاټ دي هغې ته ته ځې څونه دې ټوریزم خوښ دی ټوریزم خو مې خوښ دی او زیاتر زه ابو سره په فنکشنز په دغه باندې لاړ شم او کم کم علاقو ته تا سیل کړی دی د دغه یو کوېسچن د دې نه پس به زه ستا نه ستا ګانا اورم صحیح ده تا چې اوس کومه ګانا ویلې ده لایک کم کم علاقو ته تللی سیل دپاره سیل دپاره کالام ناران کاغان او دا اوس خو لاهور ته لاړو که موږ وګورو ټیک شو لایک چې په KPK کې کوم به اول ټوریزم کېدو اکه شانتې اوس نه دی چېرته یې سوچ کړی دی چې سیریزنز کېدی سي په دې هم یو ګانه وکړم کړی خو دی یا د آیډیا وي چې په دې باندې زه څه لیکل وکړم پویټري پې وکړم او هغه هم بیا زه د ګانې په ترو باندې ووایم بالکل شته داسې آیډیاز ډېر دي خو ویژولایز ته لږ ټایم پکار دی صحیح داسې اوس مونږ سټارټ اخلو لاره پرېږده لاره دپاره صحیح هغه لاره پرېږده لاره هغه ستا خور ویلې وه که نه نه هغه ما ویلې وه هغه تا په ویلې ده جی او کوم هغې کې چې تاسو کوم څیز ویژولایز کړی دی هغه ستا خور پکې راغلی نه هغه هم زه وم هغه فریال والا چې دی هغه بله ده زه سکول ته نه ځم ماله غوسه نه راځي ها اکه یو ده جی دا اکه هغه سونګ په کرونا کې ویلی شوی ستا خور ویلی صحیح افاق ته چې کوم ګانا ویلی ده هغه به ما ته اوس ته مونږ ته وی چې کوم ګانا تا ویلی ده ټیک شو شا به ډولکي ماره ډولکي ته ورکه ډنګ دړه دنګ شا به ډولکي ماره دی ډولکي لا ورکه ډنګ دړه دنګ دړه دنګ دړه دنګ دنګ زمونږ په محبت باندې نن ټول جهان خبر کا شا به ډولکي ماره دی ډولکي لا دی ډنګ ورکا لوی واړه نن واړه له کورونو را بهر کا مونږ ورته ګډیږو په میدان کې څنګ په څنګ دړه دنګ دړه دنګ دړه دنګ دنګ د ناوې خپل خپلوان مې ټول لیدو له دي راغلي ټول راته راګوري د پردو نه غلي غلي نو ما ورته اوچت کئ نن ملګرو په پالنګ دړه دنګ دړه دنګ دړه دنګ دنګ ډېر زیات زبردست ښکلی افاق ډېر زیات ښکلې ګانه دې وویله خو دا راته ووایه که نه افاق چې د ناوې لیدو ته راغلي خپل خپلوان ما ورته اوچت کئ نن ملګرو په پالنګ نن ملګرو په پالنګ افاق که موږ وګورو اکثر پالنګ ماتم شي پالنګ ماتېږي هم دغه رواجونه شته په څه علاقو کې بالکل دغه رواجونه خو شته دی په څه علاقو کې خو اکثر مونږ وګورو زیاتره دغه رواجونه ختم شوي دي بالکل ډېر ختم شوي دي اوس پالنګ هم دومره نشته پالنګ هم اول خو به و پالنګ به خاص تیارېدو هغې دپاره سپیشل او که وي هم نو کور کې چېرته مات کټ راولي چې دا ماتې وایي چې دا خو باسې ماتېږي په هغې باندې اوچت کې هغه پې مات شي همدغه شان ها افاق دا راته ووایه دې نه علاوه تاسو سونګ ګانې وایئ خپل سټډي هم کوئ ورسره او هوبیز تاسو څه دي چې کله هم تاسو فارغ یې فارغ ټایم کې څه کوئ فارغ ټایم کې زما شوق چې دی زیاتر زه اصل کې BS چې کوم دی آرټ کوم نو فارغ ټایم کې زه دغه آرټ لګیا یم پینټینګ کې پینټینګ چې ته کې کم لایک کم قسم پینټینګ کې ته ځکه چې د پینټینګ هم مختلف قسمونه دي هغه واټر پینټینګ هم کېدی شي واټر والا پنسل سکیچ ډرایینګ صحیح آرټ طرف ته تلل خپله ستا آیډیا وه چې زه د آرټ طرف ته لاړ شم دا زما سره ریلیټډ وه دې کې بیا زما فلمینګ ته خیال دی آرټ سایډ ته چې ځي بیا ستا فلمینګ ته پروډکشن سایډ ته جی دې سره ریلیټډ دي نو زه بیا NCA نه وکوم د خیر انشاءالله صحیح لایک فرسټ ستا چې کوم دغه یو سونګ و
ډولکی ماره هغې پروډکشن هم تاسو په خپله باندې هم کړی دی نو څه ګڼې چې دغه پریکټیکل کار ستا دپاره څومره اهم کیدی شي ځکه پروډکشن به ته وایې زه به فلمینګ ویم پروډکشن هر څه به زه بیا ویم او اوس نه ته چې کوم ګانه ته ویل غواړې یا چې کوم د هغې ټیم وي هغه ته په خپله باندې خپل بابا سره یو ځای سلیکټ کړې په هغې باندې کار کوي بیا پروډکشن ډایرکشن کول کوم طرف نه شارټس اخیستل دي کوم انګل نه جوړول دي هغه هم ته په خپله باندې کې نو چې ته اوس نه دغه کار کې پریکټیکل کار او بیا مخکې وې نو ستا دپاره دغه کار اوس نه څونه اهم ثابتېدی شي ستا خپل څه سوچ دی ښه دی ما دپاره زه شوق چې مې ورسره شته نو بیا پکې خامخا مخکې تللی شم نامه پکې جوړولی شم او دا هر څه خلک د پیسې دپاره نه کوي د نامې دپاره کوي نامه به ګټل اسان کار دی خو بیا برقرار ساتلی ګران دی دا خبره ستاسو بالکل ټیک ده چې نامه ګټل اسان کار دی خو هغه برقراره ساتل چې کوم دی هغه ګران کار دی نو لایک که مونږ وګورو زیاتره مونږ خلک چې دای چې خپل فیلډ کې یو مقام ته ورسي دا یې چې هغې ګیو اپ کړي پرېږدي نو لکه ستا خپل څه خیال دی چې آیا د دې څه ریزنس کیدی شي په شا کېدل د خپل کار نه مخکې هغې ته خپل فیوچر نه ښکاري په هغې کې یا دا یي چې هغې شوق هغه پاتې نه شي یا دا وي چې هغې ته خپل فیلډ کې هغه صله نه میلاویږي زمونږ په پښتونخوا کې هغه صله نه میلاویږي چې کوم سینګرز دي بالکل یا چې کوم په شوبیس کې کار کوي یا دې فیلډ سره تړلي دي آرټس څومره دي آرټسټ چې څومره دي د هغې قدر نشته دی بالکل نشته دلته چې دونه مایوس یې بیا ورته مخکې څنګه ځي زه انټرنیشنل لپاره مونږ ټرای کوو چې مونږ اردو یا انګلیش ته ووایو صحیح افاق چې ته کومې هم غانې وې هغه د هغې ټیم هر یو څیز دی چې پښتو کې وي د هغې شاعري هم پښتو کې وي څه د اراده ده په اردو کې سونګ کولو ته شته همدغه لاره پرېږده اردو انګلیش ته ځکه چې دې باندې مونږ د کمنټس ډېر زیات راځي نو اردو دپاره لږ به ښه وي د هغې دپاره مونږ ټول پاکستان کې به شوټ کوو دا کومه غانه چې تاسو دا لاره پرېږدئ لاره دا به تاسو اردو کې د دې شوټ کوئ نو کار یې پې سټارټ دی په شاعري باندې کار پې سټارټ دی لایک تا چې کومه غانه ویلې تا هم دا ووایي چې په دې باندې په شاعري باندې صرف مونږ یو کال اخیستی دی بیا پروډکشن نور کار خو په لږ ټایم کې شوی دی خو په شاعري باندې چې کوم دی نو مونږ یو کال چې دی هغه اخیستی دی نو دغه شانتې چې ستاسو کوم بله غانه ده لاره پرېږدئ لاره هغه چې دی هغه به هم تاسو په اردو کې کوئ بالکل هغه په اردو د دې ټوله شاعري تا ته ستا بابا کوي یا ته ورسره چې کوم دی نو هیلپ کوي زیاتر ابو کوي هغه الریډي لګیا وي پکې بس ستا چې کوم خیال دی خپل سوچ دی وي نو ته ورته دا نه وي چې دا دې ځای کې بدل کا یا دغه ځای کې دغه کا چې وکړي ولې نه بیا پکې ورته وایم چې دلته دا شي دې زمانې سره دا ښه لګي اکثر زموږ مشران خو موږ ته وایي ته کشري سایډ ته کښېنې وایي ته پوهېږې نه تا ته داسې نه وایي نه جي نه ما سره په سلا کار کوي تا سره په سلا باندې کار کوي نو لایک ځکه بیا ستاسو هغه په سلا باندې چې یو کار وشي یا په شوق باندې یو کار کېږي نو هغه بیا ښکاري هم هغې کار کې ستا نکار هم وي که شانتې نو ستا چې کوم تا خپل سونګ ویلی دی نو هغه هم ډېر زیات زبردست دا دی دا یي چې خپل شوق نه کار کول هغه ډېر اهم دي هغې کې انسان هغه شانتې انټرسټ هم اخلي او ټایم هم ورته ورکوي او دا وي چې لکه هغې کې اکه نکار چې کوم دی هغه ښکاري او چې نه څوک در باندې زبردستي باندې کار کوي نو هغې هم بیا پته لګي چې لکه دا د زړه نه دی زړه نه کار نه کوي بیا دغه کېږي نه افاق دا که مونږ وګورو زمونږ په سوسایټي کې دغه طرف ته سینګر جوړېدل راتلل ډېر زیات ګران کار دی ټیک شو لکه مونږ خلک خپل بچي نه سپورټ کوو چې کوم خلک خپل بچي نه سپورټ کوي د هغې دپاره به ته څه ویل غواړئ داسې نه وي پکار دا خو چې کله ته څه چا شوق وي او منیکین هغه له ته ملا ماتې هغه انسان مخکې نشي تللی کله هم نشي کامیابېدی صحیح نو وزر یې ټکټ کول نه دي پکار پرې چې والوځي چې څومره هم
پرواز کولی شي. بالکل څومره کولی شي. ایون که مونږ وګورو وفاق لایک زمونږ په سوسایټي کې لکه سینګر جوړېدل یا د شوبز سایډ ته راتلل هغه ډېر ګران کار دی سپیشلی د پښتنو په سوسایټي کې که هغه میل دی که هغه فیمیل دی. شوق خو لري خو کور والا چې دی نه سپورټ کوي یا کور والا که سپورټ کوي هم نو په دې خیال باندې نه سپورټ کوي چې خپل خپلوان بسوي. تا چې کله خپله ګانا وي ټیک ته ستا پادر هم ته سپورټ کولی ستا مدر چې کوم دا هی هم سپورټ کولی ته دا سوچ چرته نو راغلی چې زه دا ګانا ویم نو زموږ خپل خپلوان بسوي. اول کې حالات بدلو لکه ټوله به وایي چې نه داسې کې چې کله زما لاره پرې لاره هیټ شوه نو بیا یو هم کال کو یار ته راشه زما د کزن سره خبرې وکړه ما ورته ویل چې دا زما خپلوان دی بل به چې کم مخالفت یې کول هغوی بیا ما پسې کالس کول نو اول نه اکسپټ کوي خو بیا لږ ټایم سره ذهن په خپله ومني لایک چې مونږ کامیابي حاصله کړو ټیک شو نو بیا زمونږ هغه خلک چې کوم زمونږ مخالفت کړی دی یا په مونږ باندې تنقید کړی دی هغه خلک بیا راځي او مونږ باندې فخر کوي او په مونږ باندې بیا چې کوم دی نو پراود فیل کوي چې دا زما کزن دی دا یا زما د ماما زوی دی د تره زوی دی. افاق چونکې زموږ د پروګرام وخت ختم شو په اخرني ټایم کې به ګرانو کتونکو اوریدونکو څومره هم دي دوی ته به ته څه پیغام ورکړې؟ زما دا پیغام دی چې ښه پوره محنت کوئ او محنت نه پس انسان ته خامخا کامیابي میلاویږي څومره چې دې محنت دې کوي. صحیح. ډېر زیاته مننه افاق چې پروګرام ته راغلې ډېر زیاتې ښکلې اهمې خبرې دې وکړې چې څومره هم زموږ کتونکي اوریدونکي دي امید لرم چې هغوی به پروګرام کتلی خوښ شوی به ډېره زیاته مننه چې پروګرام ته راغلې او زموږ د پروګرام نه به یې څه نه څه حاصل کړي وي. د دغې پروګرام مطلب دا وي چې تاسو هم څومره هم بچي د هغوی چې څه کول غواړي څه سره شوق دی تاسو یې پرېږدئ مخکې او هغوی چې دی کور والا پکار دی چې خپل بچي سپورټ کړي که هغوی هر فیلډ ته ځي. زموږ د پروګرام وخت ختم شو امید کوم پروګرام به مو خوښ شوی. سبا به بیا میلاویږو. ما ته راکړئ اجازت. د الله پامان.